کی خدا درانا یو برخه د منځ یو برخه کی خدا اوس دا شطر نمراد څه دی ستا شی په قسم جګړه کړی دا څوک شطر نمراد نصف دی څوک شطر نمراد عشرن دی او څوک شطر نمراد خمسن دی یو قول کې راځي فوزا عشرن معنی معاف کړل لسمزنا او بل کې راځي فوزا خمسن پیزه مزنا نو تطبیق دا دی شطر یو برخه ته وایي بیا دا برخه روایت مشهور دا دی خمسن خمسن او کله تعبیر په حدیث کې د عشرن راځي او دا عشرن په ان واحد کې نه دا عشرن په مرتين سره یو ځل یو پینځه بیا پینځه نو عشرن شو ٹھیک شو ما ته ارجع الى ربك فإن امتك لا تطيق ذلك فراجعت بیا لاړ لما ٹھیک دے فوضا شطرا فرجعت الیه فقال ارجع الى ربك فإن امتك لا تطيق ذلك فراجعت قال آخر کله هي 50 وهي 50 سمانا هي 50 وهي 50 سمانا دادی پینځه پدا کولو کې او دغه دی پینځه پلیکلو کې ٹھیک شو کنه دا 50 دا دی پینځه پدا کولو کې او دا 50 دی په لیکلو کې ما در طویلو چې 50 مزونه دي نو لیکل با په د 50 وی او دا کول به د 50 وی لا یبدل قول لدیا زما په دربار کې زما فیصله نه بدلیږي زما فیصله وکړه چې هغه د 50 وا نو 50 هی دي او ما غوډه طویلو چې ستا په مت 50 دي دا منو ویلی چې ادا ان 50 دي ادا منو ویلی چې جزاء ان 50 دي ٹھیک شو ما تاسو ته 50 ویلو نو 50 دي خدا کوي به 15 او لیکل کی با 50 ما یبدل القول لدیا فدی علماء باس کی چې قران ما یبدل القول لدیا حالانکه په دعا سره تقدیر بدلیږي تمور خپل خدمت سره تقدیر بدلیږي او قران چې ما یبدل القول لدیا علماء وی چې دا تقدیر په دوه قسمه دي معلق او مبرم نو یبدل قول لدیا تقدیر معلق سره متعلق دی ٹھیک شو کنه لا یبدل تقدیر مبرم سره دی هر چې مبرم دی نو لا یبدل معلق دی نو یبدل نو تقدیر چې بدلیږي په دعا تقدیر معلق او چې نه بدلیږي نو مبرم خدا تقدیر معلق و مبرم په اعتبار د مخلوق دی اما عند الله فكل تقدیره تقدیر مبرم البته مبرم دی بقای ته پته ده انجام سره ٹھیک شو او چې کوم قول علما قائل به تقدیرین نه دي نغی دا بیان کی اهمیت ته دعا کې چر تقدیر بدلی دی شو نه په دعا به بدل شو کې تقدیر بدلی دی شو په خدمت ته والدینو بدل شو دا اهم ارکان دي دمر دي چې تقدیر په جوړ کې دي شي په بدلیږي نه چې په دعا او په خدمت ته والدین نشي بدلی دي نو نور په ټقه پقه باندې بدلیږي فرجعت الى موسى فقال راجي ربك فقلت ما استحييت حیا راضی جی ماتا میرے ربی ثم طلق بی بیا بوتلم حتا انتوی بی الى سدرۃ المنتهى تردی چو رسول شمس اغا سدرۃ المنتهى تا اغا سکی انتہا تا داغا سکی انتہا تا بس یا اغا بیری بوٹے چی منتہا دے یا خدا مقام دا منتہا دے او دیتا مقام منتہا ولی وی زکا چی دا دنیاوی فرشتی دیزین برا نشیت لے او برنے فرشتی کتتا دا دین کت نشیرات لے یا مانا الیینتہی علم الملائکہ دا کزانو فرشتو علم دلتا ختم شي الیینتہی علم الخلائق ختم شو
او ای چې منتها نه برا هیڅوک نه رتله الا رسول الله صلی الله علیه وسلم. وغشیا الوان او دا سدرۃ المنتهى چوا دا پټه کړي وا الوانو رنگونو قسمه قسم رنگونو لا ادري زنیم خبر ما یا چې حقیقت سو ٹھیک شو کنه دا سدرۃ المنتهى چې وکنه په دی باندې او رنگونو او مزین کړي شو خسته کړي شو. او مسلم کې جدا روایت راځي نو غشیا الوان فضیل التا روایت بل دی الته وی چې د سرو زرو پتنګان وي د سرو زرو پتنګانو چا په سمره خسته اوس ګوره دی دنیا کوم دا لانجی شروع دي او دا حدیث معراج مونږ ته یادې تاسو شپې چر سفر کړی دا سنجي دغه چی بازي کنه پر دې اونو بوټو باندې بجلیان ورزولي کنه لرنه چې ته ګوره ته وجه دا د اور بوټه دی باقاعده ډال او سانګي لرنه ا بوټه د اور په شان ښکاري وشي مګ یو ځل سفر باندې دونو طالبانو را سره نو ما هغه ګوره اور ا بوټه سوزي دا وګوره ازي نو کې خو ته نه خېږي نو ما وګوره کنه اور بلی کې نه اور خو بلی خو لګي نشته ما دا د کې سور ده کنه د کې لګي دي تا کله او چې کله نږدې رالو نو ما اوس وګوره نو چې بیا دا چې بلفونه دي نو لرنه بالکل دغه ځخکاری نه لکه کې ستاده فرق دې سره درینه ری بلفونه او لرنه پړق کیږي چې بیا الله دا صدره مزین کړي د سرو زرو په پتنګانو سره استقبال حضرت سیو د پاره پای کې وسمره حسن او جمال بیا چې مسلم وای انو بیا ستاله الته خوندر کی الته میرا سفر کی جی لا ادري ما يسم ادخلت الجنه بیا جنت ته دن کړې شم فذا فيها حبال اللؤلؤ چې قتل می نو پای کې امبیلونه د ملغلرو دا هبا حبائل دي حبائل اللؤلؤ حبائل د حبل جمع شوا نو پړی د امبیلونو پړی د ملغلرو نو ملغلر چې په پړی کې واچي ناری ته سوی امبیل وی لیکن دلتا بل قرات حبائل په زبان لیکل دي جنابس او چې جنابس شي نو په معنا د گنبتونو راځي نو جمال تا قتل فاذا فيا سره جنابذ اللؤلؤ اتا ما چې قتل نو گنبتونه د ملغلرو او گنبتونو د ملغلرو گنبتونو کوټي وی ټول د ملغلرو نه شیش محل چې ورته وي او بعضی اردو والے کی جنابز ټیلی پیجنې کا ډیره کای پای کې ډیره کای وی د ملغلرو نو ملغلری زلیدلې او چې گنبد شي نو دا معنی خدا ځکه چې دغه روایت 471 کې را روان دي ور الته کې دا تردد نشته چې حبائل دې کې جنابز دې الته کې بالجزم جنابز لیکل دي 471 وګورئ اگر روایت تاوی کن آگی کی آخر تراش اخلاص وخا ثم انطلق بی حتی اتی بی صدرۃ المنتهى فغشیها الوان لا ادری مایا ثم ادخلت الجنة فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ واذا تراب المسك دلته جنابذ لیکل شوی په پیسه اشکال مشکال پکې ختم شو گنبتونه آدم الغلرو گنبتونو ها چای کې چې بیا نه څنګه خوان بکی ها بیا به رسولای ملینی نه د دن منوي پیغمبر ان شاء الله او د لمبلو ضرورت بم نه هسه به صفا سوترا ګرځي د خیرات ها جی
نو وإذا تراب والمسكو او داری هغه خاوري چې دي هغه مسکی عنبر وي خوشبويانه به ترنا سبحان جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن زبير عن عائشة ام المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة العصر حضر. خجی سفر ټکی واورید کنه سفر ټکی چې واورید اره دې نږدې شه د کوړ غړتا وځو کنه اج بار دن تو کته نو زکه حاضر شو خجی حضرت عائشہ ام المؤمنین فرمائے قال دای فرض الله الصلاۃ الله فرض کړو مزنا حینا فرضار کله چې فرض کړو رکعتین دو رکعات فی الحضر والسفر فحضر و سفر کی دو رکعاتو فوق الصلاۃ السفر نو بر حال پات کړه شو مزد سفر وزیدا فی صلاۃ الحضر او زیات کړه شو مزد حضر. اوس دې حدیث ته وکړه دا حدیث مطلب دا دی چې الله کریم مهربان اول ټول مزونه سنای تسار دعا ماسپخین دعا مازیګر دعا ماخام دعا ماستن دعا دا ټول دو شو نو بیا زیات کړي شو مزد حضر او پر حال پات کړي شو مزد سفر او دا حدیث د چا دی دا شوم المؤمنین دی. دی حدیث باندې اشکال دی یو څوک یو اشکال ذکر کی څوک دو اشکال ذکر کی. اشکال دا دی چې قران عظیم کې راځي چې لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. نو کچره د مزد سفر دوی رکعاتو او په سفر کې دوی پاتې شو نو بیا لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة مطلب څه شو د ان تقصروا خدا معلومی چې غزيات مز کم کړي شوی دی. علماء دغه جواب کوي چې دا لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة چې دی مراد دې نه قصر قرات ته قصر رکعات نه لري او مقصد منشا د نزول د آیت چې کومه ده هغه صلات خوف دی صلات سفر نه ده. آیت نازل شوه دی په صلات خوف کې صلات سفر کې نه ده نازل شوه او لہذا او کې فرضاً صلات سفر شي نو مراد نه قصر فی الرکعات نه ده قصر فی القرات ده کما قالوا شان ور شاء الله رحمه الله. نو بیا اشکال نه پاتې بیا اشکال نه پاتې. بعض علماء فرمایي چې نه اول داسې وشو چې ټول مزونه دو رکعاتو نو بیا مز مکمل شو باندې سار خوب تو پاتې چې ماسپخین سلور مازیګر سلور ماقام درې ماسن سلور ٹھیک شو نو فاقرت شو. اوس معنی کو کله چې سفری شو فاقرت به اعتبار معال شو بیا به اعتبار حال نشو به اعتبار معال اول دو بیا پورا شو چې پورا شو بیا په سفر کې فاقرت به اعتبار معال ٹھیک شو. بیا په دې دا سوال دی چې حضرت عائشہ فرمایي چې صلات سفر رکعتین هی پاتې شو بیا حضرت عائشہ به چې کله حج لته او مکه کې اکمال وکړو البته اکمال کړی دی نو بیا غي جواب دا چې تاولت کما تاول عثمان رضی الله عنه چې کله مکه تلار دي ځان ل تکور واغست چې کور واغست یې رضا بده کې پاتې کېږي او دا بار نه لری نه دا دیاتی مسلمانان راضي وکړه دلته دو رکعات کوم دوی وو چې دا مزونه دی دوا پرې سلور کوم پوره موزو کوم چې دوی بیا کلو تلار چې خپل موز پورا کړي او تاول العثمان فلما اتى عائشه
تأولت كما تأول عثمان نشكال ختم جی باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد من صلى متلحفا في ثوب واحد ويذكر عن سلمة من الأكوع خجي بس خلا ټول ویخ دی ګوره ها باب وجوب الصلاة في الثياب باب دې په بیان د وجوب د مانزه په جامو کې سبحان الله سبحان الله ګوره علماء کرام او صلحاء اعظم مخی فرضیت تا صلات ذکر کا او پاری سر اہمیت تا صلات هم وہ اس دیزے کی دا ذکر کئی جوجوب الصلات فی الثياب مزد پارا پردہ لازمی دا مزد بے پردے نشت نکی مانا خپل بدن با پٹائے وجوب الصلات فی الثياب باب دے پدی چ واجب دے مز پجامو کے بربند مز حرام دے الا ان تكون العذر کا غزان خبر را لیکن بربند مز نکی دا حرام دے وقول الله عز وجل او دا باب دے په بیان د تفسیر دے قول د باری تعالی خذوا زینتکم عند كل مسجد واخل خپل خائص وقت هر مسجد هر موز وقت هر موز وقت هر سجدی د زینتکم کی ذکر د حال دے او مراد تنا محل دے تو خذو زینتکم اے لباسکم واخلق پر لباس ذکر حال مراد محل او مسجد کی ذکر محل مراد حال یعنی موضوع ومن صلی ملتحفا او باب دے په بیان دغه چا چې موضوع کی التحافا ملتحف د التحاف نه دل دا پیګنا ځان باندې لحافه چول لحافه چې ته چې ودکیږي نو برستان څنګه چې ځان نه راون غاړي ځان پکې راون غاړي ځان نه راټول کی نو کې دارنګي جامد یووا نو التحافن بکې ځان دا صادر بزان نه د برستلې غوندې چاپیره کی لکه د پوما کې سره برستن چاپیره کی فی صوب واحدن په یو جامه کې اشاره ده چې موږ په یو جامه کې هم کیږي خو شرط دا ده چې التحافي بدن دې ټول په کې رانغښتي وي د بدن سیسه چې کمدر بربندنی جی ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال یزره ولو بشوکتین نبی علیہ السلام فرمایلو یزره ولو بشوکتین سمانا یزره تکونه دی ولا ورکی دی جامی لرا ولو بشوکتین اگر چې پاس غو سروي لکه استاد صادر واچو او دازې کولاو دی او دې بندش ته پارس نشته بیڑا وغیرہ نشتے نو بکسو وګوره کې بکسو ني نو غټ ازه وګوره هغه ازي سره دا سره والا ٹھیک شو ولو بشوکت ستامو اشوي چې زکه چې رکوع لذي دا گریبان ته کولاوني هکه گریبان دی کولاوي بیا وټاله در تخکاری نو دی له سره دا گریبان ځان سره جوخ کی او بیړی تڼه بټنه او کنین ولو بشوکا وفي اسنادی نظرنا او دغه روایت کوم دی ذکر کړ دې په سند کې نظر دی کم سند دا یذکرو سرا ان سلمتن نه دا یذکرو فعل مجهول ذکر کړ دی دې کوم اشاره چې دا روایت کوم دی امام بخاری د مزاج مطابق نه دی خو دې فقط تاییدن ذکر کړي ٹھیک شو مولانا د ملتحفن د التحاف د پاره به تور تایید ذکر کړي ويذكر عن سلمتا او دا روایت اخر کې وی وفي اسنادی نظر په اسناد کې نظر دی هغه څنګه دی چې په دې کې یو راوی دی چې هغه موسی ابن محمد دی هغه موسی ابن محمد منکر الحدیث دی سمانا په حدیثو کې نکارت کوي ناشنا کارونه کوي
او دا حدیث تاسو ابو داود کې شاید ویلي کې نه ویلي او صفه نونن می کې نشته ترا کې صفه نونن می ابو داود کارخانه زوس په گزاره کوم صفه نونن می درته معلوم شو الله الله دا ګوره باب فی الرجل يصلي في قميص واحد حدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز یعنی ابن محمد ابن موسى او دا روایت کوم دی دا متکلم فی دی دا راوی منکر حدیث دی ٹھیک شو دے گڑبڑیشن کی محمد ابن موسى ابن ابراہیم عن سلمة ابن الاکوا قلت یا رسول اللہ انی رجل اسید فاصلی فی القمیص الواحد قال نام وضرره ولو بشوکہ ٹھیک شو دا روایتو مخکدا ومن صلى في ثوب الذي يجامع فيه من لم يرى فيه اذن وامر ٹھیک شو ومن صلى او باب دې په بیان دغه چا صلى في ثوب الذي يجامع فيه چې د موږ کې پاغه جامه کې چې کم کې د شپې بیبي سره پروتو او جماع کړي وا نو جامو کې خو نه جامو سره نو کم کمیس پرتوک دی اغوسته او پای کې هم بستر شوه دی نو دې پاغه جامو کې مذکول شي کلا معلم يرفي اذان چې پای کې ازي نیوي منی وغیرہ نیوي او دا مسله موږ مخ کې ویلې وا غالبا د ام سلمي یا د ام حبيبي روایت ده ام حبيبي روایت و امر النبي صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیہ السلام حکم کړی دی الله یطوف بالبیت ریانن چې طواف بنکې د بیت الله شریف بربند ٹھیک جو کنه لکه موږ په بربند جایز نه دی طواف بالبیت صلاتون دین په بربند جایز نه دی شابه بمندا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عتية قال امرنا ان نخرج الحجاج يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحجاج عن مصلاهن قالت امراه يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب قالت تلبسها صاحبتها من جلبابها دا حدیث تامخ کې ویل دی دې دې حدیث راوستل فقط دی لپاره اے لیس لا جلباب من کی بعض جنکه داسی چای څخه پړنی ویلې تل بسها صاحبتها من جلبابیا نو بل خزا د خپل صادرنا د دې لور کی کرا او خپل صادرنا د دا پټه کی کرا خپل صادر کې د پټه کی نو معنی دا شو چې خروج للمصلا بلا حجاب جائز نه دی نماز دا بلا حجاب پسنګ بجایز جی وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا ام عتية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما د نبی علیہ السلام نه دغه څه اوریدو لغونه کسر بس زبس په دا پان چې واړو بیا به ډېر روایتونه ما